اذان به څوک کوي؟ زمونږ په معاشره کې د مؤذن او د اذان سیټونه خالی دي که څوک یې نیسي. خو دا سیټ چاته میلاویږي؟ هغه چاته میلاویږي چې په خوله کې یو غاښ نه وي، هغه چاته میلاویږي چې د دواړو سترګو نظر یې ختم شوی، او هغه چاته میلاویږي چې ملا یې راکړوپه شوي، او هغه چاته میلاویږي چې خبرې هم نورې نشي کولی. په جوماتونو کې مؤذنین موږ هغه سپین ږیرې مقرر کړي دي چې غریبانان خبرې هم نشي کولی. اذان د سحر زیاد وکړه، اقامت بلال کو. نبی علیہ السلام ته فرمایي چې بلال نه، چا چې اذان کړی هغه به اقامت کوي، هغه حقدار. ګناه پکې نشته. اذان ما کړی دی، اقامت ته وکړه، مونځ کېږي، فرق نه راځي، خو حق زما دی. مؤذن چې کله راتبي، راتب معنا مقرر، موږ وویل فلان کې به مؤذن، د دغه مؤذن په موجودګۍ کې د هیڅ چا اذان صحیح نه دی. او چې کله دا مؤذن غیر حاضر بیا بل سړی اذان کولی شي. بلال چې به نو نو بیا به ابن ام مکتوم رضی الله عنه اذان کوي. اسلام موږ ته د هر چا ته خپل سیټ ورکړی دی، مقام یې ورکړی دی. اذان چې دی وکړي اقامت به ته کوي، اذان چې چا وکړي اقامت به هغه کوي. اگر چې بلال اقامت وکړي مونځ پې نه خرابېږي، خو واک او اختیار د اقامت د هغه چا سره چې څوک اذان وکړي. اذان به څوک کوي؟ اذان به څوک کوي؟ زمونږ په معاشره کې د مؤذن او د اذان سیټونه خالی دي که څوک یې نیسي. خو دا سیټ چاته میلاویږي؟ هغه چاته میلاویږي چې په خوله کې یو غاښ نه وي، هغه چاته میلاویږي چې د دواړو سترګو نظر یې ختم شوی، او هغه چاته میلاویږي چې ملا یې راکړوپه شوي، او هغه چاته میلاویږي چې خبرې هم نورې نشي کولی. په جوماتونو کې مؤذنین موږ هغه سپین ږیرې مقرر کړي دي چې غریبانان خبرې هم نشي کولی. رسول الله علیه السلام ته صحابه رال، په خوب کې اذان لیدلی دی. نبی علیہ السلام ته وایي چې اذان مې په خوب کې ولید. وایي بلال ته وښایه، ګوره خوب چا لیدلی دی، بلال ته وښایه. بلال به اذان کوي. ولې بلال اندا صوتا، د بلال اواز ښکلی دی. د مسجد دپاره به مؤذن ښکلي اواز والی، داسې نه چې په خوله کې یو غاښ نه یو ګړبېږي، د الله اکبر سره 50 ځله ساه اخلي، هغه به زموږ مؤذن. ښکلی جومات، ښکلې مدرسه، ښکلې لډ سپیکرې، او مؤذن پکې بابا مقرر دی. ولې دی بابا دی جومات له ځمکه ورکړې ده؟ بابا د شیخ صاحب پلار دی، بابا د شیخ صاحب سخر دی، ځکه به اذان کوي. بابا د مولوي صاحب چې دی نیکه دی، ځکه به اذان کوي. نه، مؤذن به ښکلي اواز والا، ښایسته اواز والا، چې هر څوک چې اواز یې دنګي، اواز الفاظ یې ښکلي. دا دعوت دی، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، کامیابی ته راشه. او چې مؤذن نیم د ځان سره خوري، ډېر مؤذنان چې اوري نیم اذان د ځان سره وایي، نیم په لډ سپیکر کې وایي، ویلی نشي. ولې بلال مقرر دی، ابوبکر مقرر نشو، عمر مقرر نشو؟ رسول الله علیه السلام فرمایلی امامت به په قریشو کې، امامان او خلیفګان به قریش، او اذان به په حبشو کې. حبشو ته الله ښکلي اوازونه ورکړي، ښایسته اوازونه یې ورکړي دي. وليؤذنکم خیارکم، اذان به غوره خلک کوي، قاري به، عالم به، خوش اوازه به. د دې خپلو جوماتونو لږ فکر وکړو چې مولوي صاحب یو ښه مؤذن ونیسو، خیر دی، د وړاندې نه دی راځي. هلکه قاري صاحب ته به اذان کې، ته به اذان کې، ته مقرر شي، چې ځان ته خلاص نه کړي. بعضې اذانونه چې اوري لکه خبرې چې وکړي، اقامت چې وکړي، او په بعضو به پوهېږي نه.